فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. مخکې کې الله رب العزت خطاب کړو ټولو خلکو ته بالخصوص مؤمنینو ته چې تاسو په اسلام کې داخل شو خو پورا سره یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه تاسو دین کې داخل شو پورا سره بعض احکامات منلو سره یعنی ځینې احکامات حکمونه منل او ځینې نه منل دا پورا دین کې دخول نه دی دا بلکې ټول احکامات د دین کوم څه دي چې هغه د الله تعالی حکمونه وي یا الله تعالی منع کړي وي او همدارنګه پیغمبر طریقې وي او ټولو باندې عمل کوي نو دی راشي چې دین کې پورا داخل او د نن آیت فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات مخکې آیت سره لګېږي مخکې آیت کې دا و چې تاسو مؤمنین خلک پورا دین کې داخل شو او بلدات سے ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان تابعداري مه کوئ د شیطان قدمونو تابعداري مه کوئ بیا هم که څوک دغه واضح دلایل راوړلو یعنی قرآن کریم او همدارنګه د پیغمبر سنت دا بیان شولو او کوم خلکو ومنلو هغه دین کې پورا داخل شولو نو هغه ته کامیابي میلاو شوله او که بیا کوم خلک پورا دین کې داخل نشولو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات زلل یې شي اصل کې خویدل د سړي خپا خوی شي فصل جان خو دې کې معنا دی گمراهي یو سړی پورا دین کې داخل نشه او گمراه شي خطا شي د برابر لارې نه قرآن او سنت ته بیان شولو هغه قبول نه کړو د الله تعالی احکامات د پیغمبر طریقې ونه پیژندلې نو بیا الله تعالی دا اعلان کې فاعلموا ان الله عزیز حکیم مخکې آیت کې بیان کړو وی ډېر خلک داسې وي چې کله هغو ته بیان وشي د قرآن کریم او همدارنګه د دین نصیحت بیان شي نو دوی باندې ګناهونه ظالم شي او د دوی ګناهونه زیات وي په نفس کې نفس ورباندې غالب وي نو دوی بیا د ګناه د وجې نه دوی په دغه ګناه کې مبتلا شي او دین انکار وکړي او بیا پسې الله تعالی ویلي چې تاسو دین کې داخل شو پورا داخل شو خپل نفس مه ونه بلکې د الله تعالی او د پیغمبر طریقو د سترګې وغړه خو بیا دا یې ځکه چې بیا هم څوک فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات واضح دلیل راوړو پس دی یعنی قرآن کریم درته بیان شول او همدارنګه پیغمبر حدیث ته بیان شول هغه نه پس دی بیا هم ګمراه شو څوک نو بس بیا د الله تعالی د دې باندې پوه دی چې الله تعالی دې خبر اوري چې الله تعالی بیا زورور ذات دی حکیم اصل کې یې شي هغه کار ته هغه کار بالکل صحیح روغ سلامت کار وي مناسب کار وي نو الله تعالی بیا مناسب او د حکمتونو کار کوونکی دی او هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام بس کله دا خلک گمراه شون بیا د غضب انتظار وکړي او دوی ته غضب څنګه رسي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام الله تعالی دوی ته د وریځو په سیوري کې ورشي مو د پښتو کې ورایو څوک ته وریځي څه مطلب د آیات متشابهات دي خبر تیر شي چې بس ټیک دی کما یلیکو بشانه د الله تعالی شان سره څرنګه مناسب بس اڅ کیږي او نو باقي دی آیات کې مفسرینو ډېر تشریح کړي ډېر وضاحت کړي دي او ډېر تفسیرونه او همدارنګه تبیاناتو کې کړي دي خو ټول نه بهتره خبره ده چې دا د متشابهاتونه بس څرنګه چې الله تعالی د وریاضو کې رچی ورک کې رچی بس دا ټیک دی مو د باندې ایمان او یقین دی او باقي اختر ودی کې تاسو کول علماء کې به تاسو خنه دي بس کیفیت تاسو کې یره څنګه حالت کې ورته څنګه وي دا شی خنه دي چې سړی ګمرا کیږي او دا شی تاسو کول دا بدعت نه رسیدل صحیح نه دي همدارنګه ملائکه سره رسی او دا خلکو ته بیا غضب ورکړي قضی الامر والى الله ترجع الامور فیصله وشي د غضب را د خلکو باندې به غضب راشي ځکه چې دوی ته ویل شو چې یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان اعلان کیږي تاسو دین کې پورا داخل شئ شیطان ته بيداری ما کو ځکه چې انه لكم عدو مبين د شیطان تاسو دشمن دی
سیده بیا تاسو ته نه ښیي خو بیا هم د قرآن او حدیث د بیان شولو بیا هم که څوک ګمراه شول فإن ضللتم بیا هم تاسو ګمراه شولو نو بس بیا د الله تعالی غضب به انتظار کوو الله تعالی د موږ تاسو غضبونه مصیبتونه په امن امان کې وساتلی فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات کچری رب گمراه شو تاسو ورسته د انا څخه کله راولو تاسو ته نصیحت واضح یا دلایل واضح یعنی قرآن کریم او همدارنګه د پیغمبر احادیث فاعلموا ان الله عزیز حکیم پوه شو تاسو په دې خبره باندې چې یقینا الله تعالی زورور ذات او حکمتون والا دی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله ندوی انتظار نه کوي مگر دې خبره والا تراشی دوی تعالی تعالی فی ظلال من الغمام فهغه د سیوري د وریځو کې والملائکة همدارنګه ملائکه وقضی الامر فیصله وشي د عذاب ورکولو والا والى الله ترجع الامور او بیا خاص دا ټول کارونه چې دي دا ټول به سیب الله تعالی طرف ته وي بیا د چا نه چلېږي بس الله تعالی کومه مرضي وي نو هغه بیا هغه شان فیصله وکړي خو زری برابر هم چا سره کمی او زیاتې به نه کوي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق